سلامونه مرګرو، ذاکر رحمان یم. یو ځل بیا چې کوم دی عارف اختر صاحب سره میلاو شو او راغوښتی هم دی پروګرام ده د سره به پروګرام کوو. نن پروګرام چې کوم دی ملک په حالاتو کې دی. عارف اختر صاحب نه چې کوم دی دې باره کې تپوسونه کوو او خبرې به ورسره کوو چې آیا د ملک د حالات چې کوم روان دي د رزلټ به څه راوځي او کوم طرف ته به دا تر کومه به دا ګرانۍ دغسې شروع وي. عارف اختر صاحب ټولو نه مخکې تاسو ته هرکلی وایو، سلامونه درته وایو. تاسو د ملک په دې باره کې چې کوم حالات شروع دي دې باره کې تاسو څه وایئ؟ زه ذاکر رحمان صاحب زه ټولو مینوالو ته او مسافرو ته اول د کومې او د اړخه دواګانې سلامونه کوم. ملک خو ډېره په شاته روان دی ځکه چې خلک ښه کېږي او موږ بدېږو. ملک باره کې به زه دونه خبره وکړم ذاکر رحمان صاحب چې دونه ګراني ده. پېټرولو ته وګورئ کم برابر روان دي، دالو ته وګورئ، چینو ته وګورئ، غوړو ته وګورئ، مالګې ته وګورئ، ډبلو ته وګورئ. هغه ماشومان ډبلي څه دي؟ ما حکومت ته عجزانه خواست دی، زما ټولو مسافرو ته دغه خواست دی چې مدینه منوره کې چې مونځ او اودس کوئ، حج له ځئ، عمرې له ځئ، نو زموږ د ملک دپاره دا دوا وکئ چې د هر څه ارزان شي. پاکستان کې ډېره زیات ګراني راغلې ده. نو زه ذاکر رحمان صاحب عجزانه درخواست دغه ته کومه د سعودي کې چې زموږ کم وروڼه دي زموږ دپاره دغه مدینه منوره کې چې حج کوئ، عمره کوئ، نو زموږ د ملک دپاره پکې دا دوا کوئ چې د ارزاني راشي. اورې ذاکر رحمان صاحب؟ نو زه ذاکر صاحب زه نور څه نشم ویلی په ملک په باره کې، خو دونه به ووایم چې ارزاني دې موږ ته میلاو شي. موږ خو ډېر عجزانان خلک یو. اورئ؟ ډېره مننه یار ذاکر صاحب، ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه.